چې بخونکی او مهربانه دی. زما نوم ډاکټر عثمان علي سینا دی. د سوات سره تعلق ساتم. په مختلفو سماجي او فلاحي تنظیمونو کې د خپلې حصې کار کوو. بیا په تیره د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سره د ډېر وخت داسې سیاست کوو. مشران ناست دي، خبرې به په تفصیل دوکړئ، د دوی د مخې خبرې داسې ډېرې مناسب راته نه ښکاري، خو بیا هم په ماتو ګډو الفاظو کې به د خپلو خیالاتو اظهار وکړم. یو مسله دوه ده، د مشر توجه به هغې ته راوګرځوم. لکه څنګه چې ستاسو په علم کې دا چې د تیرو 15 کالو نه په ریاست پاکستان کې د جمهوري او سیاسي عمل یو تسلسل چې دی هغه را روان دی. په دې ټینور کې موږ مارشال لاز هم لیدلی، ډیکټیټرشپ هم لیدلی، موږ جمهوري مات ګوډ جمهوري حکومتونه هم لیدلی، بیا په تیره په دې کې اتحادي حکومتونه هم راغلي، خو بیا هم جمهوري عمل چې دی، سیاسي عمل چې دی، دا ډېر ښه عمل دی. دا د قومونو او د ملکونو د پرمختګ دپاره چې دی دا ډېره ښه ګټه راوړي. خو د بده مرغه په دې سیاسي دنګل کې د تیرو څو کالو راسې یوه نوې پارټي چې دا د هغې اندراج شوی دی، چې ستاسو په ټولو په علم کې ده چې د هغې نوم پاکستان تحریک انصاف دی. بیا د هغې لیډرشپ چې دی هغه چې د کلې نه دې دنګل کې قدم ایښی دی، نو بالکل د دې سیاسي ماحول د نوعیت چې دی دا یکدم چینج کړی دی. غیر پارلیمانی ژبه، غیر سیاسي گفتگو، گالم گلوچ، کنزل، بیا پرسنل اٹیک، ذاتی بېعزتي چې ورته موږ وایو، د هغې یو تسلسل چې دی په دې سیاسي میدان کې چې دی هغه شروع شوی دی. بیا په تیره دغه سلسله د عمران خان د حده پورې محدوده پاتې نه شوه. په دې سلسله کې ډېر ښه سیاستدانان چې د هغو روزنه په ښه کورونو کې شو ده. لکه زه به د ایمل ولی خان مثال درکم چې د هغو د فیملی ډېر ښه بیکګراونډ دی، ډېره په ښه په درناوي یادېږي. بیا علما کرام زمونږ هغو په دې مجبوره شو چې یاره په دې ریاست پاکستان کې چې ته سیاست کې، ته به هم دغه ګالم ګلوچ کې، ته به دغه کنزل کې، ته به خلک بېعزته کې. بیا د دغې نه وروسته دا تسلسل د کارکون د حده پورې راغی او هغې دومره بد شکل اختیار کړو. دا یو ډېره سیریس ایشو ده. مشره ستاسو توجه ورته غواړم، په دې زموږ نسلونه چونکې تباهي طرف ته روان دي. تاسو که سوشل میډیا وګورئ، تاسو ټویټر وګورئ، که کم ویب سایټ تاسو د سوشل میډیا ګورئ، په هغې به تاسو په پارلماني ژبه کې، په سیاسي ژبه کې، د اخلاقو په ژبه کې به قطعا تاسو یو کمنټ پیدا نه کړئ. ټول خلک هم په دغې الفاظو، په دې کنزلو، په دې ګالم ګلوچ، په دغې لګیا دي. بیا دا سلسله چې د دومره مخکې لاړه چې د کارکونانو د حد نه مخکې د مکې معظمې، د حرمین شریفین، ستاسو د مخې د مسجد نبوي، بیا زموږ د زنانو سیاستدانانو د حده پورې ورسېده. نو ډېره د تشویش خبره ده. بیا په دې کې که فرض که یوازې زه پاکستان تحریک انصاف بلیم کوم، نو دا به مناسب نه وي. زموږ د ټولو سیاسي پارټیانو چې څومره هم دي په دې کې ټیک ټاک کیسه زه ګڼم، میبي چې زه غلط یم، مشران ناست دي، خو موږ سیاسي شعور نه دی ورکړی خلکو ته. موږ په دې 15 کالو کې داسې لیډرشپ نه دی پیدا کړی چې هغه په اخلاقیاتو خبره وکړي، هغه په جمالیاتو خبره وکړي، هغه د کارکون په معیار خبره وکړي، هغه د الفاظو په چناو خبره وکړي. بیا د بده مرغه په دې حالاتو کې داسې سیاستدانان چې هغو په معیشت خبره وکړي، هغه په یوت خبره وکړي، هغه په بېروزګارۍ خبره وکړي، خو بیا هم یو اور دی هغه لګېدلی دی. موږ به ټول کوشش کوو چې د دغې اور په مړ کېدو کې خپل کردار ادا کړو. په دغې تسلسل کې بیا زه او زما د مکتبي فکر د ملګري چې کوم ناست دي، دا مشره د هر کور نه یو کس دی، بیا د دوی خپل یو کیپیسټي ده. دا هر یو سړی چې دی، څوک په سوشل میډیا پوهېږي، څوک ډاکټران دي، د چا کمیونټي ګیدرینګ دی، څوک بزنسمینان دي. نو زموږ د مکتبي فکر خلکو موږ یو سوچ وکړو چې ولې نه موږ د خپل حصې یو کار چې دی هغه شروع کړو او دا کم غیر سیاسي گفتگو، دا کم غیر سیاسي حالات چې دي په دې کې خپل کردار ادا کړو. نو تاسو به حیران پاتې شئ چې چونکې په سیاسي پارټیانو کې د شمولیت طریقه دا وي. موږ وګورو که نه، بیا زموږ تعلق د سیم د حلقې نه دی چې موږ چې خلک لاړ شي، منسټران کور ته لاړ شي، باقاعده خلکو ته افرز کېدي چې یاره دومره نوکرۍ در کوم، دومره پیپ در کوم، دومره کوسه دله کوم، دومره مراعات در کوم، ته په پارټۍ کې شامل شه. واحد به دا یو ګروپ چې کوم ناست دی، زه پردن د دې ملګرو په وساطت په خپله تلم، د مشر سره ناست یم او مشر ته مې ویلي چې زما یو ایجنډه ده، زه د خپل حصې کار چې دی د خپلو ملګرو او په خپل وساطت باندې کول غواړم. زه یو چینج په دې کمیونټي کې راوسته غواړم. مشر وویل چې بالکل زموږ پلیټفارم چې دی تاسو ته اویلیبل دی، تاسو چې څه وایئ دا هم زموږ منشور دی، دا زموږ طریقه کار دی او موږ غواړو چې یاره یوت چې دی دا سیولایز شي، دا سیاسي شي. نو په دغې
سلسله کې موږ راغلی یو باقاعده ما مشر ته انویټیشن ورکړی چې آیا ما په دې خپله پارټۍ کې پرېږدی او دوی ویلي چې بالکل جي تاسو ته موږ ویلکم کوو نو دا یو جدا طریقه کار به تاسو ته ښکاري تاسو چې کلي ته لاړ شئ که نه تاسو ته به خلک وایي چې یاره دا دنیا په یو طرف روانه ده تاسو به کوم طرف روانې خو نه زموږ مقصد نوکري نه ده که نوکري وی خو تاسو ته پته ده نوکرو فرض موږ ته راځي پیپ نه دی کوڅه نه ده زموږ چې کوم مقصد دی هغه جدا مقصد دی بیا په تیره مشره یو خبره به بله وکړم چې یو زموږ د روایتي سیاست دی مطلب دا پارټیانې کوي چې یاره شمولیت وشو او ټوپۍ په سر شو بیا سړی لاړ یو ماډرن سیاست دی چې کوم د نوي دور تقاضي دي مطلب دا یو کابینټ دی د اسامبلۍ په هغې کې منسټران دي ټیک ده زما دا پارټي ناسته ده سبا زما حکومت راغی زما سره څه حکمتي عملي ده منسټر خو اوس هم ناست دی که فرض که زه منسټري غواړم په ما کې داسې څه کیپیبلیټي ده چې ما ته د منسټري میلاو شي پکار دا ده چې موږ تنظیم سازي وکړو په بیسیک د بالکل د ذهني سطح نه د علاقې په سطح تنظیم سازي وکړو بیا په دې کې په علاقه کې په یونر کې مختلف قسم خلک مطلب دا زه ډاکټر یم یو به انجینیر یو به ایجوکیشنلیست د چا به څه ایکسپرټیز د چا به څه ایکسپرټیز بیا دا خلک په یو ځای کې نول د مختلف ذهنیت د خلک دام ګرانه ده پکار ده چې موږ دا خلک کیټګرایز کړو چې یاره یو سړی په هیلث پوهېږي د هیلث ایکسپرټیز دي د ده نه تپوس وکړه چې یاره په هیلث کې څه ایشوز دي یو سړی په خارجه پالیسۍ پوهېږي په خارجه امورو پوهېږي د هغه نه په هغې کې ایکسپرټیز والا یو سړی په لیبر لاس په دې پوهېږي بیا د دوی دا انپوټس چې دي دا راغونډ کړه یو پالیسي بک ته جوړ کړه بیا دې له کمیټي جوړه کړه هرې منسټرۍ له خپل یو بیکګراونډ جوړ کړه بیا که فرض که زموږ د پارټۍ منسټر راشي چې د ده سره نالجي داسې حادثاتي طور چې زموږ منسټران راځي زموږ د ناکامۍ وجه هم دا ده چې زموږ منسټران چې دي دا حادثاتي طور راځي زموږ سره ورک پلان نه وي زموږ سره پالیسیز نه وي زموږ سره پوهه نه وي خو بس که یو ځای نه ټلیفون راشي او سفارش راشي سړی منسټر شي بیا د هغه دغه حالي چې هغه لکه تاسو د مخې ده چې د دې ملک حالات څه دي نو پکار دا ده چې موږ خپل پالیسیز جوړ کړو موږ داسې کمیونټي ګیدرینګ وکړو موږ چې د چا کوم ایکسپرټیز هغه په هغه دایره کار کې وغورځو نو په دغه تسلسل کې به انشاءالله موږ د خپل حصې کار کوو زموږ د شمولیت مقصد هم دغه دی چې خپل انپوټس وایي په هغه یو ځنګل کې اور لګېدلی او هغه چنچنې چې د په خوله کې اوبه راوړي نو چا ورته ووایي چې ستا په دې خوله په دې اوبو راوړو فرق نه پرېوځي هغه وایي چې سبا دا خلک یادېږي چې یاره په دې اور مړه کولو کې چا کردار ادا کړی نو زما په کې نوم یادېږي نو موږ هم دا کوشش کوو چې دا کم اور لګېدل دی کم غیر سیاسي ماحول دی په دې کې خپل کردار ادا کړو او انشاءالله دغه حقیقي سیاست چې دی دا د یو بالا سطحې نه یو لو سطحې ته راولو دا خلک ایجوکیټ کړو دا خلک په دې پوه کړو چې سیاست غلط کار نه دی ښه کار دی ډېره مننه برداشت وکړم پته نشته ټیک مې ووایي غلط مې ووایي خو بیا هم ټول مې وویل بس د سوات کې د مټې او د ګروډې سره تعلق ساتم بای پروفیشن انجینیرینګ سافټویر انجینیرینګ مې کړی دی او د کله نه چې مې سافټویر انجینیرینګ کړی دی نو د هغې او د دې وخت په منځ کې څه دوه درې کاله داسې تېر شو نو چونکې زه په خپله ځوان یم ینګسټر یم یوت یم نو ما ته داسې لږه ډېره اندازه شته چې د اوسني کل ته د اوسني ځوانانو ته څه قسم مسایل دي څه قسم ایشوز دي نو دلته د پارټۍ ته راتلو ته مقصد دا دی چې د دې ینګسټرز ته چې کوم ایشوز دي دا موږ ریزالو کړو د دې باره کې موږ څه کار وکړو او انشاءالله امید لرو د خپلو مشرانو نه د پارټۍ د مشرانو نه د ټولنې د مشرانو نه چې دوی به موږ سره په دې کې ښه پوره لاس اخلاص کوي کم پریزنټ ایشوز چې دي لکه څنګه چې عثمان خبره وکړه چې دا سیاست ډېر زیات ګنده شوی دی خراب شوی دی د دې وجه هم دا ده چې زموږ په کورنۍ کې یا زموږ په دې سیمه کې زموږ په دې علاقه کې دا یو غټ رواج دی چې کله هم د سیاستو خبره کېږي نو واړه ترې کشران ینګسټرز چې کوم دي نو هغه موږ لرې ساتو که زیات نه زیات د دې حده پورې محدود ساتو چې چېرته اوبه راوړي چېرته چای راوړي او د دې نه علاوه لکه موږ هغو له داسې څه ماحول نه دی ورکړی چې زموږ سره کښېني او هغه په دې خبرو باندې ځان پوه کړي څه زده کړي نو د دغې په دغې وجې سره چې ده نو هغه سیاست چې ټول دي نو هغه یو طرف ته شوی دي او دا کشران چې دي دا بالکل بهر شوي دي نو هغه نوي آیډیاز او نوي خبرې اترې کومې چې دي نو هغه په ځای پاتې دي که پاتې دي نو د لوبو او څه داسې سوشل اکټیویټیز یا گیمز وغیره د دې پورې هغه ینګسټرز چې دي محدود پاتې شوي دي او د دې نه پاخوا هېڅ نشته نو انشاءالله دې پارټۍ ته د راتلو مقصد دا دی چې موږ به د خپل یوت دپاره ینګسټرز دپاره څه نه څه کوو او امید لرو چې پارټي به موږ ته داسې یو پلیټفارم پرووایډ کوي موږ به سپورټ کوي چې موږ دا هر څیز دې هر څیز له عملي جامو ورکړو ډېره مننه السلام علیکم او کشرانو ته هرکلی وایم چې دې غونډې ته راغلل او خپل قیمتي وخت یې دلته موږ ته راکړو
زمونږ مشران دلته ناست دي، د دې د مخې موږ ته ډېرې خبرې کول نه پکار دي او نه راځي. بهرحال موږ به دا ووایو چې یاره د ملک چې کم سایډ ته روان دی نو دا ټیک سایډ ته نه دی روان. زمونږ مشران هم او کشران هم ټول یو تباهي سایډ ته روان دي او د هغې مین ریزن زه وایم دا دی چې موږ ایجوکیشن کې بالکل هغو ته دا نه ایجوکیټ کوو په دې سیز باندې چې هغې دې د هغې رایټس څه دي په معاشره کې د یو ماشوم د یو مشر د یو کشر د هغې رایټس څه دي. زما ټولو نه مخکې دا خواست دی چې اول په سر دی هر یو شهري ته د هغه د رایټس پته ولګي چې د هغه څه قسمه رایټس دي. دا ملک به اټومیټیکلي زما په خیال باندې ټیک شي. د دې نه علاوه زما سره نور داسې څه غټ پوینټس نشته او که وي نو هغه به زموږ مشران چې دي هغه به ډسکس کړي. ډېره مننه. الله